دا کم سړی چې دا دم اچوي هغه یې چې دا زه کم دم اچوم دا په قرآن او سنت کې نشته. نه د قرآن دم دا او نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت ده. او ایماله په خوب کې یو سړی راغلی و، هغه ماته دا دم خو معلومیږي دا چې قرآن او سنت کې نشته، خو شیطان ده کنه. چې ما ته به څه تعجب پېښ شو چې دا کومه، نو لوی رب به زما د خوب په ذریعه رهنمایي وکړه. ما به خوب کې ولیدې چې دې دپاره دغسې اواز به راته وشو، یا به راته یو نیک سړي په ښه لباس کې ویل چې داسې دا آیات ووایه، دا آیات ووایه، دا آیات ووایه. حالانکه د اولاد دپاره زه چې کوم سیوان لیکم نو دا نه قرآن کې شته او نه حدیث کې. بیا هم دا خره ورځي، حالانکه سوچه علماء کرام لیکلي کمې دعاګانې چې نه قرآن کې شته او نه سنت کې شته، د هغه ویل حرام دي. خو دا ما خپل نفل وکړو، هغه مې بیا الله ته سوال وکړو یا الله د بې اولادو به څه چل کېږي. نو کس خوب کې راغو، هغه دوې ولیکله په سیو باندې، په یو سیو ده ولیکله، په یو ده. نو بل ته وایي دا به ته داسې استعمال کړي او دا به یې ښځه سیو باندې دمونه اچوي. دغه جاهل دې راشي او دغې ښځې له دې دا سیو دم کي. دلته موږ په دې کلي کې ډېرې زنانه داسې دي چې د هغوی بچي نه کېږي، دا دې وله یوه بورۍ سیوان دم کي. یوه سوداګري روانه ده او دام دعوه کوي. ګوره دومره مسلمانان عقل او شعور ته نه وتی را. دا کم سړی چې دا دم اچوي هغه یې چې دا زه کم دم اچوم دا په قرآن او سنت کې نشته. نه د قرآن دم دا او نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت ده. او ایماله په خوب کې یو سړی راغلی و، هغه ماته دا دم خو معلومیږي دا چې قرآن او سنت کې نشته، خو شیطان ده کنه. شیطان به تا ته په دورخه مورخه باندې خولی کنه. نو لغونتې عقل او شعور په ځان کې پیدا کول پکار دي. هغه دم چې کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام اچولی ده، هغه دم چې کوم د قرآن نه ثابت ده، نو که په دې باندې ته یو ماشوم یو مریض دم کې سباک نه کوي، خو چې ته داسې دمونه اچې چې هغه بالکل په قرآن او سنت کې وینه، زه تا مونږه چیلنج کوو، ته راشه او د مونږ په کلي کې چې کومې زنانه دي چې الله والا اولاد نه ورکوي، شل کاله وشول، ته والا یوه بورۍ سیوان دم کا، یوه بورۍ سیوان والا دم کا، یوه بورۍ. سړیا دا خلک لیوني شوي دي، قسم ده چې خلک لیوني شوي. بزرگان درته وښیم، بزرگان چې د هغوی بچي نو، بزرگان دغه بزرگان د ځان لغم وکړي که نه چې تا لغم کوي. تعویزګر د ځان لا داسې یو تعویز وکړي چې دا مالدار شي. تعویزګر د ځان لا داسې یو تعویز وکړي چې الله والا ډېر نرینه بچي ورکړي، کولی شي؟ په دې خلک نه پوهېږي. مونږ خلکو ته یو چې هر څه څوک کوي؟ الله کوي. سوپر پاور الله ده. بس الله چې څه کوي هغه کولی شي، مخلوق چې څه کوي هغه نشي کولی. په دې بډابېره کې یو شی راوتی دی، ناشنا شی راوتی دی. ښکلي ږیره پرېږده، بریتونه وخریا، کمقلان ډېر دي، ډېر هېڅ کمی نشته، والله چې بلا شی دي. هغه کمقل وایي چې ما خوب ولیده. څه شی مې ولیده؟ ما خوب ولیده، یو سپین ږیری ښکلی سړی راته راغی، راته ویې دمونه اچوه. څه شی دم کم؟ زه خو خر یمه، کوتک خان یم، څه شی دم کم؟ وی 2 سیوانې راکړل، یو سیب باندې راته یو کلمات ولیکل چې دا د دیشي دعا ده، بل سیب باندې راته بله دعا ولیکله چې دا ده. وی کمې دعاګانې چې ولیکلې دا نه قرآن کې شته او نه حدیث کې شته. حالانکه د اولاد دپاره زه چې کوم سیوان لیکم نو دا نه قرآن کې شته او نه حدیث کې شته. نو بیا به ستا د نیا نه نقلي، نیا به دې دغه دعاګانې چېرته امت ته راوړي. بیا هم دا خره ورځي، حالانکه سوچه علماء کرام لیکلي کمې دعاګانې چې نه قرآن کې شته او نه سنت کې شته، د هغه ویل حرام دي. وی ما خوب ولیده، بس زه چفکې اچوم، وي خلک جوړېږي. بله ورځ خر بیمار شوی و. څه چلی و؟ بیمار شوی و، ډراپ ورته لګېدلی و. یو کمقل هم دا سوچ ونه که چې حضرت صاحب ته خو د ټولې دنیا علاجونه په چفکي کوي، دا ډراپ درته خپله ولې لګېدلی دی؟
ځان له چوف ولې نه اچوي بیا هم دا خره ور روان دا کمقل خلق ور روان ښځو بېزتیانې وشوې بلا شیخن عمران خان ته هم ټلیفون کړی و چې هغه یې واورې وی چې د ټول هسپتالونه بند کړه په هسپتالونو کې سپیکر یې ولګوه زه به چفتې کوم خل به جوړېږي انا لله دا چې وتړي او دا یوه ګوته ترې پرې کړي ورته چې اوس چفکې پې اچوه ته به ډاکټر له نسي دا امت مکمل خر دی مکمل خر ما خوب لیدلی دی څه چل دی ما خوب لیدلی دی خوب کې ماله سپین ږیری سړی راغی راته دعاګانې وښودې نو قرآن کې شته نه حدیث کې شته ښه نو کس خوب کې راغو هغه دوې ولیکله په سیو باندې په یو سیو ده ولیکله په یو ده نو بل ته وایي دا به ته داسې استعمال کړي او دا به ښځه داسې استعمال کړي حاجي ما خوب لیدلی دی چې ماله هغه ستا سپین ږیري نه هم ډېر ښکلی سپین ږیری ماله راغی هغه ما ته ووایي چې دا به ډبېرې والا سړی ډېر لوی خنزیر دی او دا ډېر لوی ظالم دی نو ستا خوب او زما په خوب کې څه فرق دی ستا والا هم سپین ږیری و زما والا خو زما والا ستا والا نه ښکلی تا ته سپین ږیري وي چې دا وایه ما ته سپین ږیري ووایي چې دله چې ورځې یوه څپېړه په دې ښي طرف ورکوه بله په دې ګچ ورکوه ته یې منې راسره دی به یې ومني مونږ ورسره منلې ده